اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق عليه. دا حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. دیکھے وہ پنځو مباحثو ته خیال کوئ. اول باس احوال دراوی د حدیث شریف، دویم بحث مختصر تشریح د حدیث شریف، دریم بحث ما هو المقصود من الحدیث، د حدیث نه مقصد څه شی دی، څه بیانول غواړي، سلورم بحث حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات، پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره. اول بحث احوال د راوی د حدیث شریف. د دې حدیث راوی دی سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ. د مور زینب بنت مزعون د عثمان ابن مزعون خور وه. د نبوت په دریم کال عبداللہ ابن عمر پیدا شوی. دی د پلار سره مسلمان شه په داسې حال کې چې دی ورکوټی و. پلار یې چې کلمه وویلې د مو ویلې. اوله غزا چې د پکې حصه اخیستې وه هغه غزوه خندق. د دې نه وروسته ټولو غزواتو کې نبي علیه السلام سره شریک شو. بدر خو تصادفي وشو او احد کې دته اجازت میلاو نشه ځکه کشر. مدینه منورې نه چې بدر لځي یو ځای راځي، یو جماعت د مسجد الشیخین. مولانا عاشق الهی صاحب زاد طالبین مصنف د پکې 14 کاله امامتي کړې و په هغه جومات. هلته چا موږ له راوښودو، د هغه جومات مخې له سړک دی او د سړک نه هغه اړه چې کوم دی یو لوی میدان دی او خواوشا ډېرې آبادیانې دي. نو موږ له عکس ویلې چې دلته آبادي نه کېږي، وایي دا هغه ځای دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله احد ته ته دلته پړاو واچو د لښکر معاینه یې کوله. کشران صحابه یې واپس کړه، په هغې کې عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی هم واپس کړه چې ته کشې. او واقع هم که اورېدلي چې دوه صحابو یو ته اجازت ورکړه، بل ورته یې زه خو دنه تکړه یم په غېږه دې راشي. هغه له یې ویل تا له خو یاسې مې اجازه درکړې ده، لږ راته ځان را سمله وه چې ما له مې اجازه. تاسې په خبره پوه شئ که پرې پوه نه شئ. بیا په چې لږ مخکې تېر شي نو هلته بل ځای راځي د بسونو میدان دی، هغه هم همداسې دی، آبادي پکې نه کوي او ډېر د آبادۍ مین ځای دی. ملګری دلته یونیورسټۍ کې دی، دلته موږ سره یې وړه دوره کړې وه، بیا راسه یو کال مدرس هم هلته یونیورسټۍ کې دی. سبق یې ختم کړی دی خو نور څه پکې کوي، کور هم دی، ډېر معلومات ورته. وایي دا میدان چې کوم دی هغه ځای دی عبدالله ابن ابی ابن سلول په مشرۍ باندې 300 کسان چې راوپس شوي وو. کیسه خو مې اورېدلې که نه چې مونږ تاسو سره نه ځو. لو نعلم قتالا لاتبعناکم هم للکفر هم څنګه دی للکفر اقرب منهم یومئذ للایمان. داسې دی هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ. او دا هغه ځای دی
قرآن کې چې خدای زحمت طائفتان منکم ان تفشلوا والله وليهما وعلى الله دو ډلې وایي هغوی قصد وکړه چې بزدله شي خو خدای مددګار دی بزدله نه شي دو د مسلمانانو ډلې هغې مو زړه ته وسوسه راغله چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول سره لاړ شو سلول سره بیا یې ویلې نه مړه نه ځو خدای مضبوط لکه پې پوه شئ بنو سلمه او بنو عوف خلکو به ورته وایي چې خدای تاسو باره کې وایي زحمت طائفتان منکم ان تفشله تاسو د بزدلۍ اراده کړې وه قصد هم کړی هغې ورته دې ته خو خیال دی دې وروسته ته هم نه دی خیال چې والله ولیهما خدای مددګار دی زموږ باره کې خدای د مددګارۍ اعلان کړ نو عبدالله ابن عمر بیا ټولو غزواتو کې د نبي علیه السلام سره شریک شو مصر په فتح کې شریک و فارس ته غازي لاړه ډېر تپوسونه به د نبي علیه السلام نه کول کثیر المسائله ورته وایي دقیق العلم او ډېر متقي و تقوا پکې ډېره وه د سنتو اتباع به یې ډېره کوله په عبادت او بزرګۍ کې مشهور عمر رضی الله عنه چې زخمی شو شهید کېده نو دا یې ویلې چې شپږ کسه شورا یې جوړه کړه تاسو چې خلیفه څوک وټاکه دا یې ورته ویل چې زما بچي به پکې نه عبدالله ابن عمر به نه دله به نه ورکوئ صحیح ده بیا چې وروسته د معاویه رضی الله عنه د حضرت علی رضی الله تعالی عنه اختلاف راغی خلافت باندې بیا څه خلکو مشوره وکړه چې عبدالله ابن عمر د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه بچی دی او ډېر بزرګ سړی دی او عالم دی دی به کو امیر المؤمنین مسلمانانو بادشاهي به د ده شي دی خبر شه مکه یې پرېښوده مدینې ته راغی شاګردان به ورسره وو هغوی له به یې سبق ویل وایي زه دا نشم پرېښود یو ځل یې خلکو ډېر مجبوره که بیا یې د خور سره مشوره وکړه خور یې حفصه رضی الله تعالی صحیح ده د خور سره مشوره وکړه چې څنګه وکړه هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه خور ورته ویلې حفصې ام المؤمنین چې د مسلمانانو خیر پکې نو ولې نه قبلې باید چې قبول یې کړي ده ویلې خو د مسلمانانو خو به پکې خیر خو زه خو پکې ځان له ظاهره کې شر وینم چې زما دپاره خو پکې شر قبول یې نه کړه بیا علي رضی الله عنه شهید شه حسن رضی الله عنه سره بیعت وشو حسن رضی الله تعالی عنه بیا د معاویه رضی الله تعالی عنه سره صلح وکړه دې ته عام الجماعت وایي د صلح کال د مسلمانانو د اتفاق خدای مسله بیا حل کړه بغیر د دانه تاسو په خبره پوه شئ د یو ځل یې خوب ولیده جهنم یې ولیده چې ډېر تنګ کوی یو اور یو خلک پکې دا خوب یې خور ته وویلې د نبي علیه السلام بیبي وه حفصه هغې نبي علیه السلام ته وویلې نبی علیہ السلام وفرمایل چې عبدالله ډېر ښه سړی دی خو که تهجد یې کولی شپې مونځ یې کو د دې نه وروسته بیا د شپې مونځ نه قضا کړه بیا دې بلکل نو قضا شي تاسو په خبره پوه شئ مناقب یې ډېر زیات دي او کتابونو کې شته دی بیا به یې ګورئ دا عبدالله ابن زبیر چې کله شهید شه حجاج واکمني شو په مکه او مدینه نو ابن عمر چا په نیزه په دې خپه ووهه په تیر کې رانه ولګېدې تیر کې نه و دا دسیسه وه د حجاج ابن یوسف حجاج ابن یوسف یارېده چاسې نه چې عبدالله ابن زبیر سره دومره جنګونه وکړه خلافت یې رانه نیولی و او چې عبدالله ابن عمر یې د دې نه بعد ونه نیسي بیا به ده سره څه کوو نو دی د مخې نه لرې کول پکار نیزه یې په زهر لړلې وه او چا یې ورکړه هغه ووهه تیر کې رانه شي وبخه تیر کې نه بس مغې زخم د ده ډېر شو ډېر شو ډېر شو د هغې نه شهید شي
په فخ مکې سره خوا کې هلته ځای دی مقبرة المهاجرین، اوس ورته مقبرة الشهدا وایي، هغې کې دفن شو. تاسو به پوه شئ. د ده نه 2613 احادیث روایت شوي. دی د مکثرینو نه دی، د هغو صحابهو نه دی چې ډېر احادیث دي روایت شوي. ټول 7 صحابه دي چې ډېر حدیث دي روایت شوي. اول نمبر ابو هریره دی، د ده نه 5304 احادیث روایت شوي. 5304. دویم نمبر عبدالله ابن عمر دی، د نه 2613 احادیث روایت شوي. دریم حضرت انس ابن مالک دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم، د هغه نه 2286 احادیث روایت شوي. څلورم ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها، د دې نه 2210 احادیث روایت شوي. پنځم عبدالله ابن عباس دی، د ده نه 1460 احادیث روایت شوي. شپږم جابر رضی الله عنه، د ده نه 1540 احادیث روایت شوي. اووم ابو سعید خدری رضی الله عنه، د ده نه 1100 احادیث روایت شوي. دې نه علاوه نور چې څومره دي هغه زر او د زرو نه کم ته روایت شوي، هغې ته مقللین وایي، او چې زرو نه زیات دي هغې ته مکثرین وایي، هغه هم دا ودي. دویم بحث ته وګورئ. مختصر تشریح د حدیث شریف. وان ابن عمر رضی الله عنه، عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت، قال دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی بنی الاسلام علی 5، ودرول شوی دی چت د اسلام په 5 خبرو: شهادت ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، دا یوش. اقام الصلاة، د مانځه ودرول 2، ایتاء الزکات 3، حج 4 شو، صوم رمضان 5 شو. د دین بنیاد په دې 5 ولاړ. دریم باز مقصود د حدیث شریف، بیان د اجزاء و مهمه د ایمان کوي بنا بر اتحاد ایمان و اسلام. محدثین خو ایمان او اسلام یو ګڼي، نو دې کې خو بنی الاسلام علی 5 د اسلام ارکان دي، خدا بعینه د ایمان اجزا هم دي. غرض رد په هغو فرقو چې ایمان مرکب نه ګڼي. متکلمینو باندې مقصد رد دی. دا حدیث ځکه دې ځای کې راو چې متکلمین ایمان بسیط ګڼي. وګوره ایمان د 5 اجزاو نه جوړ دی، مرکب شه کنه، وکل مرکبین یزید و ینقص، فالایمان یزید. متکلمین وای بسیط هم دی او زیاتی کې او کمیږي هم نه، دی وای مرکب هم دی او زیاتی کې او کمیږي هم. مقصد یې دا شي. مقصد باندې پوه شئ. د حدیث د مقاصد ته به خیال کوئ، دا ډېر مهم دی. څلورم بحث حل د الفاظ مفردو. بنی الاسلام دیکھیں استعاره مکنیه ده یا استعاره طبعیه ده او یا استعاره تمثیلیه ده. که استعاره مکنیه شي د اسلام تشبیه د آبادی سره ورکړې ده. تاسو به پوه شئ. چې په 50 تنو ولاړی،
په اسلام مشبه شو آبادی مشبه به شو کلام کې مشبه ذکر دی دا کوم استعاره شو مکنیه لازم د عبادت سره 15 ستنې دي نو په 50 کې تخیلیه او مناسب دا چې چت په د بري نو په اعلی کې اعلی د کې چې کوم دی ترشیحیه دیم قول دا چې استعاره تبعیه ده پکې استعاره تبعیه دې ته وایي چې اصل تشبیه په مصادر کې وي دغه مصادر نه بیا ته افعال جوړ کی دلته هم دا قشان ده تشبیه بنا د اسلام ورکړی د په دې 15 ارکانو کې د آبادی سره په چې ولاړې په 50 د بنا د اسلام تشبیه د بنا د آبادی سره وکړو بیا د بنا نه بنیه جوړ کو مصادر نه بیا چې جوړ کو افعال جوړ کې صحیح استعاره طبیعه وي یا استعاره تمثیلیه ده استعاره تمثیلیه دې ته وایي چې مجموعه هيئت مشابه وي د مجموعي هيئت سره چې مجموعه هيئت مشابه وي د مجموعه هيئت سره اسلام په بنا د 50 سيزونو کې مشابه دی د خیمه سره په بنا د 50 تنو کې پېښه نو مجموعه هيئت د اسلام نه راواخیسته د 50 تنو د ودرېدو نه د مشابه ک د خیمه د 50 تنو سره هغه نه د مجموعه هيئت راواخیست یو شی تشبیه نه ده شوی پېښه شهادت الله دا مرفوع ده بنا پدې چې دا مبتدا شي احدها شهادت الله الا الا الله یا منصوب ده پیل ورته راو باسه اعنی شهادت الله الا الا مقبول به شي دا انی ده په یا مجرور ده یا بدل ده د 50 اقام الصلاه اقامه مصدر د باب افعال دی د کې واو حذف په وز اخره کې تار وړل شوی د اقامت یا د تا د تخفیف او د تطویل د وجه نه حذف شو اقامت والا تا څه شو ها د تخفیف او د تطویل د وجه نه ذکر است چې مضاف الیه راځي کړه مضاف الیه د تا قائم دی کړه اقام الصلاه زګه تا حذف پکړه تخفیف ته وجه وجه د حصر په 15 ارکانو کې صدا وجه د حصر په کې دار چې د عبادتونه 15 به خالی نه یا به قولی او یا به فعلی که قولی او شهادتین شو که پهلیو نو بیا به خالی نه یا به ترکی یا به وجودی که ترکیو نو صوم شو ځکه پاره کې مفترات ثلاثه پر خودل شي او که پهلیو کو وجودیو بیا به خالی نه یا به بدنی محضی دا صلات یا به مالی محضی دا زکات یا به مشترک کی بدن او مال لوړ به استعمالی کی دا حج وجه د حصر باندې پوی نشي د عبادت به یا قولی یا به فعلی که قولی شهادتین که فعلی و نو بیا به خالی نه یا به ترکی یا به وجود که ترکی و صوم شو که وجودی و نو بیا به خالی نه یا به محض مالی یا به خالص بدنی دا صلات یا به خالص مالی دا زکات یا به مشترکی دا حج د ترتیب وجه څه ده شهادت ځکه مخکې کچې دا عقیده ده او عقیده بنیاد دی ځکه مقدم عقیده پیژنې لکه هغه زما عقیده روغه ده او د پلان کې عقیده خرابه ده څوک درنه تاسو کې چې عقیده نه غنه کې په عقیده پوهیږي هغه زمونږ عقیده څه ده
چې الله یو دی او نور ډېرې خبرې دي که نه ډېرې خبرې د دین ضروریات دي پای ټولو زمونږ عقیده ده عقیده ربط القلب بالنسبت ته وایي زړه په نسبت تړل الله واحد الله یو دی په دې دې زړه تړل چې ګوره بل ورسره څوک نشته عقیده څه ته وایي ربط القلب بالنسبت عقد تړلو ته وایي که نه زړه وتړې د نسبت سره متردد پکې نه شکی پکې نه عقیده دې ته وایي هغې کې به ته شک نه کړي فقهي مسلې عقیده نه ده ځکه خو یقین نه دی ځوان دی که نه حق دایر دی د څلورو مذهبونو په منځ کې زمونږ غالبه ګمان دا دی چې ابو حنیفه په حقه دی او د نورو ته به هم ثواب میلاویږي شوافي څه وایي وایي زمونږ حسن ځوان دا دی ځن غالب شافعي صاحب په حقه دی او دا نورو ته به هم ثواب میلاوي نو دې کې خو تردد راغی شک پکې راغی نو فقهي مسلې د عقیده نه وي هلکه پرې پوه شي د علم کلام مسلې د عقیده ده مونږ خو غلط په ناپوهه په دي چې رب الیدین ته هم عقیده وایي امین بالجهر ته هم عقیده وایي که نه دا د عقیدې مسلې نه دي دا فروعي مسلې دي فقهي مسایل دې ته وایي دا یو قوت عملیه یو قوت نظریه ای که در عقیدې مسلې نظری قوت دی نظری مسلې دي او هغه چې کوم دی خو عملی دي که نه ثوابونو خبرې دي خدای دې وکړي چې تاسو پرې پوه شئ شهادت ځکه مقدم که چې دا عقیده ده او عقیده بنیاد دی نو ځکه مقدم صلات زکات او حج ځکه مقدم کړو چې وجودي دي او صوم رمضان شریف روزه دا ځکه مؤخر کړ چې دا عدمی ده ځکه خوراک بنه کې اسکاک بنه کې جما بنه کې وجود اشرفي دا آدم نه او اشرف احق بالتقدیم نو ځکه دا نور چیزونه په صوم رمضان باندې رسته کوئی نشو وجودي ولی اشرفي وجودي ولی اشرفي ځکه ترتب د آثار په وجود کېږي په آدم خو ترتب د آثارو نه کېږي هلکه بیا په صلات او زکات او حج کې صلات ځکه مقدم کو چې صلات په هر چا فرض دی او په هر ځای کې فرض دی پیسو ته پکې حاجت نشته نو تعمیمات پکې ډیر دي او حج په هر چا نه دی فرض او هر ځای کې هم نه دی فرض او هر وخت کې هم نه دی فرض دی ځکه رسته او زکات خو په هر ځای کې فرض دی خو په هر چا نه دی فرض په مالدارو فرض دی منځ کې تعمیم و هغه مقدم کو زکات کې د حج نه زیات تعمیم و هغه مقدم کو او حج خاصو خاص ځای کې به کې خاص وقت کې به کې خاص سړي خاص خلق به کوي مالدار خلق تاسو باندې اعتراض وارد شي چې اجمال کې خو څلور پنځه ذکر شو بنی الاسلام او په تفسیر کې شپږ دي کم شهادت الله الا الا یو وان محمد رسول دوا اقام الصلاه درې ایتاء زکات څلور حج پنځه صوم رمضان شپږ دا خو تفصیل مطابق د اجمال سره ډېر بدکار تاسو به جواب وکړئ چې اجمال تفصیل بالکل د اجمال سره موافق شهادتین د تلازم د وجه نه دا بمنزله واحد ګرځېدلی دي نو هغه یو شو دا نور څلور چې پنځه شو هلکه تاسو په خبره پوه نه شئ یو بل اعتراض واردېږي بني الاسلام بنا د اسلام په څو څیزونو ده په پنځو ده نو اسلام مبني شو څه شو او دا پنځه څیزونه مبنا علیه شو په دې څیزونو بنا شوې ده
او بنا غیر د مبنا علیه نه، مبنی غیر د مبنا علیه نه. په دې ستنو باندې د کوټو دا چت دی، نو دا چت مبنی شو، دا ستنې مبنا علیه شوي، نو دا چت د دې ستنو نه غیر دی که نه؟ هلکه پې پوه نه شئ. نو دلته مقصد دا دی چې ته ثابتې ترکیب په چا کې؟ په اسلام کې. دلته ترکیب نه ثابتېږي، ځکه تا دا ثابته کړ چې د اسلام بنیاد په دې 5 څیزونو، ترکیب په 5 څیزونو کې راغلی چې مبنا علیه دی. په مبني کې خو ترکیب رانغلی که نه؟ پوه نه شو، ځکه مبني خو غیر د چا نه؟ مبنا علیه نه که نه. هلکه دې سوال باندې څوک پوه شي؟ څوک پې پوه شي؟ اسلام مبني دی، دا 5 څیزونه مبنا علیه دي، او مبني او د مبنا علیه په منځ کې تغایري. د دې 5 څیزونو کې خو ترکیب شته که نه؟ په اسلام کې خو ترکیب نشته که نه، ځکه مبني دی که. پوه نه شئ. تاسو به جواب وکړئ چې مبني او د مبنا علیه په منځ کې تغایر اعتباری دی. څه دی پکې؟ تغایر اعتباری. چې من حیث الکل واخلې نو مبني شو، او من حیث الافراد چې واخلې نو مبنا علیه شي. شی یو دی. ما ته لږ وګورئ، 1 2 3 4 5. که دې ته په دې 1 2 3 4 5 په نظر سره وګورئ نو دا مبنا علیه شو. او چې راغونډې کو دې ټولو ته څه وایي؟ ټولو ته څه وایي؟ 5 ورته. نو مجموعی چې کې دا مبني شو، او چې کلو پردن ته وګورئ بیا مبنا علیه. شی خو یو دی که نه؟ 5 کم دي؟ همدا دي که نه؟ 5 کم دي؟ دا دي. او دا 5 دي، او تا نه څوک تپوس وکړي 5 کم دي، نو ته به ورته دا پوه نه شوې. مجموعه د هر واحد نه غیري که نه؟ خو د هر واحد نه خو جوړه یي که نه؟ هر واحد نه څه یي؟ چې هر واحد نه یې مجموعه راتلی شي. تاسو یو قصه وکړم، استاد صاحب نه مې اورېدلې. هغه به ویلې پخوا یو طالب و، او دی تللی و سبق له، چې سبق ویمه منطق ویمه. پخوا به طالبانو دا منطق ډېر شوق سره ویل، کلونه به پکې تېرول. زمونږ زمانه کې هم داسې و، زمونږ نه مخکې زمانو کې خو ډېر دی او دور و. تاسې په 2-3 کاله به په دې کتابونو کې. بل دا و چې اوس یو نقصان دی، پلان کې ځای کې تکمیله کېږي، هلته ورته تکمیله نه ویل کېده. پخوا به په هر دغه سره به ویلې روان به و سړی. اول کال باندې به مجموع منطق، قالاقل، اساغوجي، میر اساغوجي، دا کتابونه به ویلې. بیا به په 2م کال باندې مرقات، 3م باندې شریف تهذیب، په 4م قطبي، په 5م سلم مولا حسن، په 6م باندې بیا قاضي حمدالله صدرا امور عامه، دا کتابونه به ویل، متول وغیره. او بیا به چې ورپسې په 9م کال به دا کتابونه بیا دوباره ویل. یعنی دومره کتابونه وو چې ابتدا نه تر انتها ته به رسېده. هر کال کې به د منطق ورسره نور کتابونه وو، 1 او 2 به ورسره د منطق جاري وو. چې دی به مولا کېده، ورسره کتابونه به وړې دورې له به چې رسېده، نو منطق به یې ښه داسې کړي وو چې سم به یې اوبه کړي وو. اوس خو شریف تهذیب کې موجبه کلیه او موجبه جزیه او سالبه کلیه او سالبه جزیه نه پېژني، تکمیلې ته ورشي. او استاد ورته خپل تقریر کوي، غریب خو دی پې پوهېږي نه، ځکه ابتدایي خبرې نه ورځي. او سبق کې خو ابتدایي خبرې که نه، تطبیق چې ته کوې که نه، منطق خو یو پند دی، تطبیق به قرآن او حدیث سره کوې. تطبیق او اجرا چې ته کوې نو هغه غریب بیا نه پوهېږي. موږ سره یو کال یو طالب و، موږ به شرع قاید کې دا ویلې لکه دا تالي باطل دی نو مقدم یې مثل دی، او وجه د ملازمې دا ده. ډېر وخت وروسته هغه ما نه تپوس وکړ چې دا تالي او مقدم مې ونه پېژانده. ما ویل مقدم خو یو مولوي صاحب دی، او تالي هغه دی چې ګوړه پکې اچوي. پلیټ ته خلک تالي وایي که نه؟
مالدا طالع د مقدم یو مولوی صاحب دی تاسو یقین وکړئ چې داسې او زمونږ استادان چې وو هغوی به په دې عام سبق کې دا جمعې بیان کې به هم دا خبرې کولې داسې نه چې عوام به پرې نه پوهېده داسې به ویل هغوی به مونځ ډېر ښه شی دی مونځ کوئ ځکه سړی جنت ته بوځي او هر هغه شی چې سړی جنت ته بوځي هغه ښه شی نو مونځ هم ښه شی دی په دې اوس عوام پوهېږي که نه پوهېږي پوهېږي دا څومره ښایسته خبره ده خو مولیان خو پوهېده چې ګوره قیاس اختراني حملې وکړه د شکل اول نه او شرایط هم پکې د شکل اول وویل چې صغرا موجبه ده او کبرا کلیه ده هلکه تاسو پرې پوه شئ مولیان به پرې سبق به پښتو سبق به موږ له همدغه شان ویلې مو دغه به په قیاسات به پکې جوړول نو دې سره به طالب کیسي اوس خو طالب کتاب من حیث الفن نه وایي من حیث الکتاب وایي تکړه طالب هغه چې په کتاب پوه شي فن سره فن باندې نه خبر فن په طریقه نه خبر تاسو پرې پوه شئ کې پرې پوه نو پخوا به د طالبانو دا منطق ویل نو دا طالب تللی دی چې زه منطق زده کوم چې واپس راغلی دی کور لا یو پلار دی یو مور دی یو میلمه دی او کور کې هګۍ درې دي پلار ورته وایي چې ډېر خفه یم یاره یو هګۍ به چې څلور وی نو ډېرې ښې به وې یو به ستا وی یو به د میلمه وی یو به زما وی یو به د مور وی د ټولو کار به پې شوی زوی ورته ویلې خفه کېږه ما داسې علم زده کړی دی چې د دریو نه څلور جوړولی شي او پلار ډېر خوشحاله شوی چې دا بې څه زده کړي پلار یې مولا و هغه ورته څنګه وایي دا یوه هګۍ دا دوه هګۍ دا درې هګۍ بیا یې درې واړه را جمع کړي دا یې مجموعه شوه او څلورم یې مجموعه شوه مجموعه د هر واحد نه غیري لہذا څلور څیزونه شو پلار یې مولا و پلار ته دا درې واړه راخیستي دي وای دا یوه د مور یوه د میلمه یوه زما ستا مجموعه شوه تاسې پرې پوه استاد صاحب به زمونږ ویلې منطق یې کچه و که منطق یې پاخه وی نو درې واڼه یې ګټلې چې پلار ورته ویلي و چې مجموعه دې شوه نو درې واڼه به یې ترې اخیستې وي چې راکړه مجموعه خو د افرادو نه جوړوي درې واڼه یې ګټلې وي تاسې په خبره پوه شئ نو دلته دې ځای سره د خبرې مناسبت دا دی ما ته وګورئ چې دا بنای خمسه دا پنځه بنیادونه چې شهادت منځ روژه زکات حج دا پنځه چې دې ته افرادو له وګورې نو دا څه ده دا مبنا علیه ده او د مجموعي ته چې وګورې نه مبني ده نو مبنا غیر نشوه د مبنا علیه نه تغایر پکې اعتباري ده اتحاد پکې ذاتی ده نو چې ترکیب په دې دغه کې مبنا علیه کې راغی دا مستلزم ده ترکیب د چا لره مبني ده ځکه مبني چې کوم دی هغه دغه د مجموعه ده که نه لکه تاسو پرې پوه شئ دا یو جواب دویم جواب به ده کوو کې دلته اعلی په معنا د من سره دی بنی الاسلام من خمسین اسلام د پنځو نه جوړ دی نو مبنا او مبنا علیه پکې نه راځي دویم اعتراض به په تاسو وارد شي وروسته حدیثو کې شپږ اویا یا اووه اویا راځي الایمان بضع و سبعون شعبة څه د پاسه اویا حصې د ایمان بل روایت کې الایمان بضع و ستون هلته خو شپږ شپېته اووه شپېته یا شپږ اویا اووه اویا حصې بیانوي او دلته وایي پنځه دي دا څنګه چل شي حدیث په منځ کې تعارض راغی تاسو بچاو کې تعارض نشته دلته اهم شاعر د اسلام بیانوي او هغې کې چې کوم دی هم شاعر دی خو غیر اهم هم پکې شته دویم جواب دا پنځه چې کوم دي من حیث المجموع بل دین کې نه و نو ځکه دا یې ذکر دریم جواب دا اصول او روس دي او هغه نورې څانګې دي او یا چې ذکر شوي دي یا واو یا شپږ او یا هغه څانګې دي ټوټې ټوټې دي اصول او روس دي دا پنځه دي پنځم بحث مناسبت د حدیث د کتاب الایمان سره د دې حدیث د کتاب الایمان سره څه مناسبت تاسو ته بظاهره کې څوک وایي چې ترجمه الباب کې خو کتاب الایمان دی او حدیث کې د اسلام تذکره ده نو د حدیث مناسبت نشته تاسو به جواب کوئ اسلام او ایمان یو دی عند المحدثین